سردار دو جهان فرمایي چې کم انسان قرآن ښایسته وایي، لکه د قیرانو چې اوس تلاوت کولو، کم انسان قرآن ښایسته وایي او د مد او شد برابر وایي، خپل الفاظ په خپلو مخارجو کې صحیح راوباسي، زما د په خدای قسمي دا بني آدم به د فرشتو په صف کې په ورځ د قیامت ولاړي چې نسبت عالم خاک با عالم پاک د قرآن په وجه به ای د کوهاټ زلمیه، ای د کوهاټ اوسېدونکو، د قرآن په وجه باندې به د الله تعالی دربار کې د قرآن فصیح او بهترین قاری خدای به ورته را جدا شه زما فرشتو سره ودرېږه، او چې څوک قرآن لولي وایي تتا توفیق دې پکې نښلي لړزه به دی ژبه یې تته ده او بیا هم وایي د ده دپاره دوه ثوابه دي، یو یې د لوستو ثواب، بل یې د سختۍ ثواب. لور د کوره زوم د کوره نور څه غواړې وروره؟ نو قرآن کې دومره برکات دي. نو راشئ مسلمانانو قرآن سره تعلق پیدا کړئ، د قرآن قانون په ځان حاوي کړئ. اگر چې جرنیل صاحب لگیا دے کہ اسلام آ رہا ہے، اسلام کا تحیّع کر چکا ہے، اسلام انشاءاللہ جلد آنے والا ہے، زیم جرنیل صاحب قرآن راواڑوا دا مضاری صیغہ میں استعمال و ماضی راواڑوا قرآن راواڑوا. خدا فرمائی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. قد حرف تاقید ہے، جا صیغہ دا فعل ماضی معلوم دا. خدا فرمائی و جرنیل صاحب و گورنر صاحب و وزیرانو و دا پاکستان اسیدون کو ټولو ته خدای خطاب کئی دنن نصر لسو کالو تاسو تا راغلی دی نور چه محمد رسول اللہ دی و کتاب مبین. او دا خدای قرآن اسلام راغلی دی که راضی با لگ جواب را گئی؟ اسلام راغلی دی که راضی با؟ راغلی دا راغلی دا پارا بیا جرنیل صاحب ریفرینڈم کئی چه اسلام راولم الکه پسیسی دستخط کوئے پا نهی که که پا ها مون خو ساده مسلمان چه نجی مونگا ها مونگ تا ڈزو باسو اسلام راولو. بس صاحب ٹاپم ورطو والا صاحبو فرمائے چه دا پینزو کال دا پار انشاءاللہ منتخب شو مونگا دیر خدا چه اسلام راولی من نا وصدقنا. پا دوی مشپی اعلان کو کسوک ٹیوی تناسو زور غلیم پخپلا باندے شنید آکے ود مانند دیدا لیس الخبرو کل معاینتے ما خام منزنه پس ماته او مقتدی وی چې مراسم میں جہاں ارادن اعلان دے میں الحمدللہ زچو بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو ما کر خدا بلا نشته خو گوانډیانو مقتدیانو کرشتا چلالو صاحب راغه خطبه مطبو ویلو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع شو تقریر شروع شو. اخر کې وای چې دوه کار بکوم، یو به الیکشن کوم، بل اسلام ډیر تیزه سره روان دی. نو ماغه مرګ ته د خدای د خیر کې ډیر تیزه کړه روان نشته ته اکسیډنټونه کی لکه زری بشي شاخوا شو. ورپسې یو بل معاملې وکړه څوک تناسي پاغشپا. نو داسې جنډه والا او جنډه باد خزول او جنډې سره روغونته یو صاحب رااله. نو هغه جنډې سره غزل وی لګیا دا आवाज کوي یہ سبز جنډا یہ چاند تارا، یہ سبز جھنڈا یہ چاند تارا اونچا رہے گا اونچا رہے گا، یہ سبز جھنڈا یہ چاند تارا اونچا رہے گا اونچا رہے گا. سار د جمعې مانځه کې مې خلک اورئ میں بیگا جرنیل صاحب اعلان کولو چې اسلام را روان دی، خو اسلام خورانه خو اسلام ګله پکې بیگا راغلی وه، میں اسلام ګله راغلی وه. میں جرنیل سے ورسیڈی تمی چولی کا قرآن فرمائے چو وقرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا. میں جرنیل سے پکنن داما میں لرو سچنا چو وقرن فی ٹیوہن خیل کبابی میٹھیوی ترالا. و دا خدا بند ستاپ ملک سڑی نشتا چی غزل ہوئی، ستاپ ملک سڑی نشتا چی خبر نورینو خضی بالوان دی کری دی. قرآن فرمائی کوری کی نوائی بار جاہلان غنتا مگر دے کہ اسلام را ولی رو خو پخدو پابندیو لگوا. اسلام چرا ولی خو پخدو رانے پابندیو لگوا، نجیدہ بم پکی و دا بم پکی، یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے. دوارا ماں میلے چلی پا دوار خونے کی گرو را دورنگی با پریدی یو رنگ باخلے دوارا مخیبا نوائی چستام مرگرم و استام مرگرم یو طرف تراوڑا. نو خبر میں دے پورو کول محترم عزیزانو چې دغه زمونږ اسلام دی که دغه اسلامي رورا
علما ناسی دا گز و دا میدان علما ناسی زمون دا مذہب دا مسئلہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ دا ابو داؤد صحیح حدیث دے چھ کم بنی آدم او کالا پر لپسی آزان ہوئے پدی مسلمان دا جہنم اور حرام دے لیکن خضب آزان نہ گئی یوا دین نمبر دلیل ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ حج دا بیت اللہ تلاشی لبیک اللہم لبیک لبیک چگو پزور بانے ہوئے لیکن خضب اللہم لبیک پزور نوی ولی آواز عورت تے دریم نمبر قاری صاحب قرآن لولی مولانا صاحب قرآن لولی تیورے ستام ثوابی کیو دا غیم ثواب کی لیکن خضب قرآن پزور نولی نو جرلیل صاحب قرآن پہ بندے پزورا بانگ پہ بندے اللہم لبیک دا اللہ دربار کے خانہ کعبہ کی پزورا لبیک پزورا بندے نو پٹی باندے یہ سبز جنڈا اونچا رہے گا خدای دے دا پاکستان جنڈا تر قیامت آباد داری مونگ پا پاکستان قربانے ورکڑی دی مونگ پاکستان خپل ملک گنو دا دا جنت غنت ملک با مونگ چاہتم ورنکو یونش با ورنکو لیکن دا خود پا خلی مونگا نعرہ تکبیر دا خود پا خلی باندے مونگا دا جنڈی صفت نکو مونگا دا نارینو صفت کو نارینہ بے کئی او پر ریڈیو باندے با سڑی راضی خدا بند راضی ٹھیک دا کا غلط ہے نو اسلام خدا ہوئی رو رہا او لالا دا ہوئی حجی دا حرام ویسیار حرام دے لیکن 200 روپے ورکونا حلال دے دلتے او مزیدار اگن تا خبر ہو رہے دے مردان کے او سڑے را روان اس پینگیرے نو دا یو روپے پی میں واغشتل داغا سڑینا ناغیر واغشتل دا سی دا خلقے پا گوٹ پولو ترل دکا پا خواہ خوک دوگ دے خلقے وی کنا دوگ دے کمیسینو خلقے وی نن خدا ٹیپا پردہ چکم جنکے سنگا جامعو گوری بس اغسطان لجوڑی کالک راگے چوئے کتا چٹم خدا سے جو کردی بس دم سار لوگوت کمی سودا دے تنگ کردی تیار کوکا کولا بوتلی دا کنا پیمان ہے دا وہ گو رہے واسا دی کنا دی بالکل کوکا کولا بوتل او دا دا ٹیوی علک یو شاکر نرورار میں دا کولو شاگا خوار تیارتی جامعوی اب بابا دا خلقے پا گٹ پورے گا پی موتل دا پاسا پی تاندار سیب راگی بابا سلی دا پا خوانی سپینگی خودیر خم شران خلقو دروغی چنہ تنویلی دی او نیوی دروغی نی بچیا پیم می واغشتل پیما نا لکون می سپی کے وی بچیا ٹوخیگا ما چی دا شپیو خرم ٹوخی می پارامی سارجا می ماندتا دان رسو ما یو پوٹی دا دارو پا شکل باندے خرم وی ہاں پیم خوری گو وی روان دا شتانے دا بابیا تانے تا روان کرو پولیس والا کی دا خبر یادو لرائی روانے کو چروانے کو دا پاسا پہ مولانا سے براغی دا مولیانم دیر بدی دیر تکڑی دلیل وسر دیر زیادی دا صغرا کبرا جنگی دا منطق سے چاویلی کنا صغرا کبرا او بیا نتیجہ دا تابع دا خسر ارزل گردی مسیبا مولانا سے ہوتی ولی لکا سجل لے ویچی بابا سرا پیم دی ویالا کا پیم بندی سو وینا نا پیم خو بندی کنا وینا لکا بند بنی اسی راٹنگئی پکے وینا نا بند بنی وینا بندی کنا مولا سے ہوتے گورا تانے دار سے پکے گا وہاں پیم بگوری رواوی جائز بھئی وینا نا بندی حکومت بند کری دی وی خرازا من 400 من پیم نتو سے وی حالا کم دی حالا زا واندشا شکنا صدقہ ملوشی گل مل ملوشی بس تاندار سے مولانا سے پسی روان دی مردان کے سنیما دا کسوک مردان دتلی مردان کے سنیما دا داغین آمد دا گولڈن سنیما گولڈن سنیما تا مخا مخیو دکان اس بھیا بنی خداروان دی مالی دلو دا پاسے پی نکلو افیوم کا ٹیکا دا پیمو ٹیکا وی رضا تاندار سے دا پیمو ٹیکا دا تخیم وینا نا دا خو ٹیکس ور کئی خواہ چے ٹیکس ور کئی حلال دی او چه ٹیکس نور کئی حرام دی ویسیار حرام دی خو ٹیکس ور کونو بیا حلال دی که دغه اسلامی خود ما ہوتا دومره سلام ٹھیک دا کنا خطب حلال او حرام پر ٹیکس رو ناروا کے اسی پیمانه وی چه دا خبر کوم دا حکومت دا خیر خواهی کوم که دا بدخواهی چه مسلمانا دا مسلمان قانون پردان جاری که پر ٹیکس وغیرہ ٹیکس مجاری کوا قرآن را والوا حدیث دا پیغمبر را والوا چه دا سید حلال دے که حرام دے دا قرآن کا سوٹے دا راشا پا دی بانو گو چه دا سی دلالی نو حلال و توایا و چه حرامی نو حرام و توایا
نو یاران پکې دا کار کوي. نو اړ مې دا کول محترم عزیزه چې قرآن په دې ملک نظام پکار دی، د قرآن نظام پکار دی. چې د قرآن نظام راشي زما دې په الله تعالی باندې قسم د دنیا او د آخرت دواړو ګټه تعالی الله تعالی درکوي. چې چا په قرآن عمل وکړو، زه جرنیل صاحب ته چې د خدای بنده د قرآن قانون زر ته زره جاري کړه، په دې کې ستان ګټه ده، د عوامم ګټه ده، خدایم خوشحاله، پیغمبرم خوشحاله. او که د جاري نه کړه سوره پس بلاندې پروت دی، بیا به ارمانونه کې. نن د لاس کې موقع ده، دا الله تعالی قانون په دې ملک زر تر نافذ کو. په قرآن حدیث کې ګټه ده، اسلامي نظام کې ګټه ده. چې څنګه ګټه ده خیم درته. د حضرت عمر فاروق زمانه و او د قرآن قانون جاری و. اگر چې نن صدیق پسې خبرې کېږي، عمر پسې کېږي، عثمان پسې کېږي، او امیر معاویه چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتب الوحی و، هغه معاویه چې د هغه خور ام حبیبه په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم واده وه. دا معاویه زمونږ ماما دی. په ایمان چې سړی خپل ماما ته کنځل کوي، ولې د پیغمبر بیبیانې زنګ څه دي ټول ووایه، میاندې دي که نه دي؟ د پیغمبر بیبیانې چې څومره دي دا د تمام امت دپاره میاندې دي. نو په ایمان وایه د هغه نه بد عمله په دنیا کې څوک کیدی شي چې هغه ګویا کې خپل ماما ته کنځل کوي. امیر معاویه د ټولې دنیا چې څوک دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا د ټولې دنیا ماما دی. ځکه د معاویه صاحب خور ام حبیبه په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم واده وه. نن په صدیق پسې خلک لګیا دی، عمر پسې لګیا دی، عثمان ذی نورین پسې لګیا دی، معاویه پسې لګیا دی. او چغې وایي زم حکومت لږ بیدار شه، تاله په دې شرم نه درځي چې صدیق ته کنځل کېږي، عمر ته کنځل کېږي، معاویه ته کېږي. لږ د خدای بنده ځان ته مسلمان وی، اخر د مسلمانۍ خو هم څه حق خو ادا کړه. نه پروا نشته خدای ته کنځل کوه، پروا نشته د پیغمبرۍ دعوه کوه، پروا نشته، خو چې څه کې هغه کوه. محترم عزیزه دا نن چې په دې مونږ عذابونه را روان دي، بله ورځ زلزله وه، نن د جمعې مانځه 10 منټه مخکې بیا زلزله وه، 10 منټه کم 1 بجه. دا زلزلې ولې راځي؟ بله اورئ. نن به تاسو شهباز اخبار کتلي، پېښور کې ښځه پیدا شوې ده، خپې د بني ادم دی او سر یې د خر دی. یا کتوت کې اوس هم شته، اوس نن اخبار لیکي، دا اخبار را دی مولانا صاحب سره دی، سر یې د خر. نن درېیمه ورځ ده، شب قدر کې یو کلی دی، څه ورته وایي؟ کتوزی. په کتوزو کې یو هلک پیدا شوی دی، نور بني ادم دی او سر یې د سپي دی. دا ولې؟ دین پورې خندا ده، اسلام پورې خندا ده، د خدای نه منکر، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منکر، د صحابه کرامو په شان نه مړې کېږي. دا مسلمانه اصلي چې خدای د اسمان نه کاڼي راووروي او دنیا تباه نه کړي. لږ شرم پکار دی. خدا خو په مونږ ډېر مین دی، خو ارحم الراحمین دی. لیکن چې زوی د پلار نه خلاف وکړي نو پلار زوی له پړق ورکوي. مونږ د خدای نه نن باغیان یو، نن ملک سینما شته، ملک ویسیار شته، ملک زنا شته، ملک قتل شته، ملک سود شته، ملک رشوت شته، ملک شراب شته، ملک غلاګان شته، ملک جواری شته. کومه ګناه چې پاکستان کې نشته. زم خدای دې روانوي نه که 2 منټه ابونه زلزله زیاته شوې، زما دې په خدای قسم چې اړولې کړې وي. اسلام پورې ټوکې سورو دي، تباه کېږو مسلمانانو. راشئ د خدای قرآن ته، د پیغمبر حدیث ته رجوع کوئ. واحد علاج دا دی چې د خدای قانون ته رجوع کوئ. ما د جمعې مانځه کې چې لګیا وم تقریر مې کولو، دغه وخت کې یو لګیا د زلزله چې راغله نو پنسې څنډلې. هلکه دا پنسې ولې څنډې وي؟ دې سره ګناه راجېږي. دا ګناه په دې پنسو کې ده، ګناه که ستا په داړو په دماغ کې. نو مسلمانانو نن ګناه زیاته ده. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دوی وفات شو.
قرآن درغلی دی د دې قانون اتباع کا واتقوا زمان او یریگا لعلکم ترحمون پتا به خدای رحم وکي. نن خلق د خدای نه بالکل یاره نشتا. زما په خدای قسمی چې نن خلق د خدای نه منکر شوی خدای نشتا. سوشلیست والا وای کمیونیزم والا وای خدای نشتا. اوس به د سره څه ترکه ارمان چې ما ناړي مولا لاس کې حکومت راغی تا ته خدای وخین. خو نن د خدای دعوه کوا د پیغمبره دعوه کوا چې سکیغه کوا مریدان به پیدا کیږي. هغه خان مغلته دعوه کړی ده چې صدري منځونه کوي ټکه مونځ دی بیت الله ته مه ځئ امام حاضر ته ورځئ. مسلمان سره چې کوم کتاب دی کې اسم نشته امام حاضر ته ګورئ. دا پاکستان کې روان دي هغه خان کراچۍ کې تاسو به اورېدلی وي ما نه تاسو زیات تعلیم یافته هېڅ پروا نشته. که خدای پورې ټوکې کې که پیغمبر پورې کې که په صحابو پورې کې که امام ابو حنیفه پورې کې هېڅ پروا نشته. د خدای بندګانو راشه د الله تعالی په وجود باندې ستاسو مخکې یو د درې دلیل پیش کوم چې خدای حاضر او ناظر بګڼي. د ټولې دنیا نه غټه مسله د الله تعالی د توحید او د خدای د حضور او د ناظر صفت د ځان کې پیدا کړي. چې منم د هارون رشید بادشاه زمانه وه یو ملحد راغی وی مولانا صاحب هارون رشید وی ها وی خدای نه منم خدای نشته ما ته خدای ثابت که خدای کم دی راشئ او ته وایي چې کینه مولانا صاحب راغواړم په ایمان برغی مولا والله که شل کې هارون رشید بادشاه مولا ته محتاج و زاغ زمانه لوی عالم چې کوم هغه حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه هغه په سوال جواب شي امام صاحب ما سبا برازي یو دهری دی یو سوشلیست دی یو کمیونیزم والا دی د خدای نه منکر دی د خدای په وجود باغه ته دلیل پیش کړي. مولانا صاحب بالکل آمنا و صدقنا دغه د درلم مولیان خدای لپاره بول ډال دي د حق لپاره. سبا شو هارون رشید بادشاہ په تخت کېناست وزیران وکیلان ټوله دنیا راله کېناسته. مولانا صاحب 2 بجې ټیم ورکړی ځکه د ګړۍ جات دا د هارون رشید بادشاه زمانه کې شوی دی دا د مسلمان د حکومت برکات دي ځکه ورته 2 بجې ټیم ورکړو د هغې نه مخکې ګړی نه وه دا د مسلمان بادشاه ایجاد دی. مولانا صاحب 3 بجې راغی دهري وایي چې مولانا صاحب ما سره باس ته څوک خو دلې 2 بجې رالی درې وی نورې خبرې پرېږده خو څه غواړې وی د خدای په وجود دلیل غواړم خدای نه منم نشته اعوذ بالله. مولیان خو ډېر بدي بد معنا دا ستاسو په ژبه وایم یعنې عالم سړی ډېر تکړه وي ډېر پوي او ډېر سنجیده وي ډېر هوښیار وي ځکه چې د علم مرتبه خدای چاته ورکړي نو هوښیار وي او خدای وایي چې ما چاته علم ورکړه قرآن اعلان کوي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اوتوا العلم درجات ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. خدای فرمایي چې چاته ما علم ورکه دته ما خیر کثیره ورکه. د علم خاوندان او د جهل خاوندان برابر نه دي. علم د الله صفت دی خدای هغه چاله صفت ورکړي چې د خدای خوښي دا د خدای صفت دی زما نه دی ستا نه دی دا د الله تبارک وتعالی صفت او خدای علماو ته ورکوي. الله د ستاسو بچي معالمان او فاضلان ټول وګرځي. امام صاحب ویل که څه وی د خدای په وجود دلیل غواړم وی په لنډو دې پې کوم په اوږدو نه په لنډو ډېر اوږده خبره ما وی ښه وی زه را روان وم دالته سین بېده چې رالم بېړۍ نه وه نه لامبو راتله نه کخ راته نه بېړۍ وه نه ماکو نه شنازو او نه پولو حیران ولاړ یم اره اسمان نه راپرېوته و نېتاړمه شوه تختې ته ووتې تختې خود به خود ورلې بېړۍ تیاره شوه مانګې نشته چپه نشته لنګر نشته چپه هغه چې په شا وي هغې ته چپه وي داسې او لنګر هغه پړې چې راکاږي ته لنګر وي. ستاسو علاقه کې بېړۍ نشته او زموږ طرف ته بېړۍ ډېرې زیاتې دي وی چې بغیر ترکاڼه بېړۍ څنګه جوړه شوه او بغیر مانګي بېړۍ څنګه روانه شوه دهري ورته وایي. نو مولانا صاحب ورته امام ابو حنیفه صاحب های د امام ابو حنیفه دشمنه ته به م وایه چې زه اسلام مناوم زم په سلار روان یم پام کوئ د امام ابو حنیفه د خپو د تلي ښکل کوي تلي
چې څومره سختې مقابلې کړې دي، څومره ښکلې دلایل وسره. یا الله چې دې بنده ته تا څومره معلومات پروردګار ورکړو. یا الله دومره ښه انسان چې په خیر القرون کې راغلی دی، د خیر القرون خاون خراب شو، اته 14 لکۍ چې کوم دی بېخاره ته کې ښه شولې، د 14 صدۍ والا ته ښه شولې، او هغه د خیر القرون د زمانې هغه ګویا کې لوی انسان خراب شو. پام کوئ ګورئ مسلمانانو چې څوک دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، چې د امام اعظم سے متعلق ګورئ ډېر بې ادبه الفاظونه وایي، او ورته وایي چې دا بغیر ترکانه بیړۍ څنګه جوړه شوه، بیا بغیر مانګي څنګه روانه شوه. ته د خدای بنده، بغیر د ترکانه بیړۍ نه جوړېږي، بغیر د مانګي نه بیړۍ نه روانېږي. دا دومره لویه دنیا، دا دومره غټه سپومۍ، دا دومره غټ نور چې 14 لکه برخې د دې دنیا نه غټ دی. اخر د دې جوړونکي منې که نه منې؟ وی بالکل جی منم. دا لوډ سپیکر دی، د دې جوړونکي شته. دا جومات دی، د دې جوړونکي شته. دا څادر چې جوړېږي صاحب، او دا خمتاګانې د دې جوړونکي شته. جولا راشي او کډی باندې کی بشجج و مججج بمکوکن دخلوها و برجلین فتقتق و براسن حرکوها، بس صادر جوړ شي. نو پیمانې وایي که دا جوړونکي د صادر نه وي، دا جولا نه وي، تا به څه په سرول؟ که دا ګلکار نه وي، دا جومات به چا جوړو؟ که میکانیک انجینیر نه وي، دا لوډ سپیکر به چا جوړو؟ نو عجیبه ده، د جومات جوړونکي مني، د لوډ سپیکر جوړونکي مني، د موټر او د جړۍ جوړونکي مني، او د تمامې دنیا جوړونکي نه مني چې خدای دی. بس در اعلان کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بالکل منم چه خدای شتا و خدای پاک حاضر و ناظر دے. اگر دهری اگر سوشلست مسلمان شو، د خدای په وجود باندې ایمان نوڑو. شان امام اعظم ابو حنیفہ، شان امام اعظم ابو حنیفہ، داغه پلاس د امام اعظم سے پلاس ډیر دهریان الله تبارک وتعالی صحیح دین ترا واړول. امام شافعی صاحب ته وسړی راغی، دام د مذهب یو امام دی، ډېر لوی د شان مالک دی. جی د خدای په وجود دلیل غواړم. او تی ما ته وګوره، یو سر دی، دوه پکې سترګې دي، یو پوزه ده او یو خوله ده، او د هر یو شکل بل نه جدا دی، که جدا نه پیمانه وي، جدا دي که نه دي؟ ولې که مساوات وي، خو زه به تاسو که راتم او ته به مونږ که راتې، پته به نه چې دا ګلدین دی که دا سیفالدین دی. دا چا راوستې ده؟ دا جدائی چا پیدا کړه؟ ټول ووایئ الله. نو معلومیږي دا چې خدای به حاضر او ناظر ګڼي، هر ځای به یې کې حاضر او ناظر ګڼي. نو د خدای د وجود مثلا نن منکرین خدا پیدا شو، منکرین ختم نبوت پیدا دي. قادیانین پاکستان کې لګیا دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ختم نبوت به کې خطاب نه ورکوي، بلکې ځان له بل پیغمبر پیدا کوي. هم پکې لګیا دی. ها صحابه کرامو نه خلاف لګیا دي خلک شته. نو هر مې دا کولو چې صحابه کرامو زندگی دا د قرآن او د حدیث لاندې وه. د حضرت عمر فاروق زمانه وه، یو قاتل په دواړه لاسه چا نیولی دی او رایې وسته. حضرت عمر ته درخواست کی، وا امیر المؤمنین، دا زما د پلار قاتل دی، زما پلار یې وژلی دی، او ستا دربار کې مې عرض کړي دی د بدل مال واخله. قتل یې وکړو او حضرت عمر ته قاتل راوست. د اسلام رڼا ګورئ، د اسلام برکات ګورئ، د اسلام د قانون کې چرچه ګورئ چې څومره ښکلی قانون دی او څومره پې ګټه ده. وی خلک قتل لیکلی یو جي، نن خو چې مونږ قتل وکړو کوهاټ والا، نو پاړه چنار ته تښتي، او زنګ پاشنغر چا صده کې چې وکړي نو باړې ته تښتي. چېرته تښتي منډه وایي، ولې قرآن نه مني، حدیث نه مني، د دې وجې نه تښتي چې معامله خرابېږي. حضرت عمر مني، خدای مني، صحابه کرام مني، قرآن مني، حدیث مني. قاتل وی او جي قتل مې کړی دی. هلکه ولې دې قتل کو؟ عمر فاروق ورته قتل دې ولې کو؟ وایي چې بس په تېش کې رالم او د دې انسان پلار مې وژلی دی. وی څه به کوې؟ اسلام دې ته وایي. وی څه به کوې؟ وی او ورته و عمر فاروق ته مسلمان او زه مسلمان یم، د خدای قرآن او د خدای نظام منم، چې د خدای د قرآن څه فیصلې آمنا و صدقنا. قاتل وی. امام فاروق فرمایي چې و د خدای بنده، قرآن خو فرمایي چې وفي القصاص حیات یا اولی الالباب. قرآن فرمایي چې تا نو بدله غشتي چې څنګه د خوښه وي جلد بالکل منم. منم که نه؟ قتل مې کوي، قرآن منم، تختم نه چې د الله د قرآن څه فیصلې په مې جاري کوي. مسلمانانو په خدای یقین وکوي. وی خرا میدان ته شوی نه یو رحم درخواست وی جو منه. وی څه؟
یو حقوق العباد دي یو حقوق الله دي. حقوق الله په توبه معاف کیږي، حقوق العباد په توبه نه معاف کیږي. نو په ما د بنده یو حق دا قتل دی او بل را باندې بل دی. وی څه وی زما یو یتیم رور دی انا بالغ دی، دا هغه دولت دی ما سره، هغه ته معلوم نه دی، ما ته دومره اجازت راکړه چې د لاړ شمه هغه دولت چاته حواله کړم بیا به راشم. وی ضمانتي پیدا کړ. داسې یو خوا بل خوا ګوري چې خدای ضمانتي به څوک کي. حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ولاړو چې دا سړی به زما ضمانت وي. ابو ذر تیار وي بالکل. یا الله څه ښکلې مسلماني وه، څومره اعتبار و، څومره ښه اعتبار و. ظن المؤمنین خیره باندې حدیث باندې عمل دی. وی زه لاړ شه جي څو ورځې پس به راځې؟ وي چې 3 ورځې پس به راځم. وی ځه. مجلس ختم شو، څلورمه ورځ شوله، حضرت عمر فاروق راغی عدل باندې کېناست، د عدل میدان ته راغی، د مقتول وارثان مراله. دنیا خبر ده ډنډوری والې ده چې نن یو قصاص دی او په میدان به د هغه نه کې قصاص اخیستی شي. دننه پانسي به نه وي، برملا به وي، کننګم پارک کې به وي، چوک یادګار کې به وي او جناب پارک کې به وي. میدان کې به سزا ورکېدی شي. تمامه دنیا سزا له راغلله. د مقتول وارثان ولاړ دي، ابو ذر غفاري ولاړ دی او تمامه دنیا ولاړ ده او قاتل نشته. قاتل لږ لیټ شو. ابو ذر غفاری ته حضرت عمر فرمایي چې ابو ذر وی ها وی تا چا ضمانت کړی سړی به راشي وي چې را به شوې که رانغې؟ وی چې رانغې چې د اسلام څوک په می جاري کوي. دقه وخت کې صحابه کرام په جلا شو چې یا الله نن به حضرت عمر د پردي سړي په ځای باندې ابو ذر غفاري سزا ورکوي، دا خو به ډېره ګرانه شي. تمام صحابه کرام را جمع شو او چندې وکړه چې جي دیت والی خو دته څه مه وایي. نه د مقتول وارثانو وی نه چې موږ به قاتل راولي او کری نه وسته موږ د ده نه سزا اخلو. ابو ذر غفاري فرمایي بالکل ورګه لا وخت شته، 10 منټه پاتې دي او قاتل را روان دی او خولې ته بیږي. نه بیړۍ شته، نه اتکړی شته، نه پولیس شته، نه بل څه شته. تنها د قرآن منونکي مسلمان، د حضرت عمر فاروق د دور مسلمان د قصاص میدان ته پخپله راغی. چې راغی خولې ته بیدی هلکه وی لا وخته دی که و چې هغه ماما مې بل ځای کې او پیسې مړ ته ورالم. دلته پکې اوس یو ډېر مزېداره خبره واورئ. حضرت عمر فاروق ابو ذر ته فرمایي چې ابو ذر وی ها وی ته دا سړی پېژنې چې راته یې ضمانت کو؟ وی نه جي. نو وی دا نه دا د نه پېژنګلو کې تا ضمانت ولې کو؟ نه ورته څه وایي. او تی و حضرت عمر فاروق زما د پیغمبر حدیث چې ظن المؤمنین خیرا، ظن المؤمنین خیرا. زما د پیغمبر وا خبره ده چې ته په مسلمان رو د نیکۍ ګمان کې، د په ما د نیکۍ ګمان وکړه چې دا ښه سړی دی، ما پې دا ګمان وکړه چې ښه سړی زه بد میدان ته راځي، بس ما پې دا وکړه. د مقتول وارثان رالو. واوره ابو ذر غفاري چې تا د دې سړي په ناپېژنګلو کې ضمانت وکړه، زمونږ د په خدای قسمي مونږ د خپل پلار خوندې ته وربخلی دی. دا څه وجه وه؟ دا ایمانو چې قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون. خدا فرمائی کتاب میں در لگڑی دی چې زما نظام دی، د دې قرآن مبارک کتاب دی، د دې تابعداري وکړه او زما نه ویریږه او داسې ویریږه چې څنګه به کې دا څنګه د مبارک صاحب یې راړه کې راغلې وه. اوس خدای نه یره څنګه پکار ده؟ خدای نه به سړی څنګه یریږي؟ دا یو ټکي ووایه، دا دعا وکړئ چې خدایه زموږ په کې ستا نه یره پیدا کړه. که یره پیدا شوله ښه ده، کني زلزله نن راغلې وه، خدای پاک چې ته تللی دی هغه هر ځای حاضر موجود دی، زموږ عملونه شته. که موږ د بدعملۍ نه توبه وویسته بیا به انشاءالله زلزله نه راځي، او که بدعملي وي بېګار دی خدای خیر کړي، بل وخت دی خدای خیر کړي. مونږ الله تبارک وتعالی ګناهګار بندګانو، نو خدای ته توبه وباسئ او خدای نه یره پیدا کړئ. څنګه یره؟ اوس د یرې متعلق یو خبره واورئ. محدثین حضرات لیکي، بستان المحدثین یو واقعه لیکلې ده چې مبارک صاحب یو ډېر لوی بزرګ سړی و، دا د یو قاضي قضات نوکر و. د مبارک صاحب د قاضي قضات میلمانه راغله، مبارک ته مبارکه وی ها وي چې لاړ شه د مخامخ باغ نه یو څو انار روشو کوه. مبارک صاحب لاړه ځولۍ را ډکه کړه، انار چې ما ته تراو. مبارکه وی ها وی دا خو تراو دي.
وی خجی بیا بلار شم بیا باختلا چې لاړ بیا رو شکول بیا تراو په دریم کرت بیا لاو چې بیا روړه بیا تراو یا مبارکه یو ځل تراوه په دویم ځل تراوه په دریم ځل تراوه نو چې راوړې نو راوړې وی چې بیا بلار شم ما ته ګوره محترم عزیزانو هغه توره راواغېسته وی مبارکه وی هم وی رګلاړه شه ته د چا نوکرې وی چې د ستا نوکر یم وی څونه موده وشوه چې زما نوکر یې وی چې 20 کاله شو چې ستا نوکر یم نو د خدای بنده 20 کاله دې باغ کې تېر کړل دا ونه پېژنې چې دا ونه تروه ده دا پیکه ده دا ترشه ده او دا خوږه ده ته په 20 کاله کې د باغ اندازه نشې لګولی راشئ مسلمانو مونږ وایو مونږ اسلام منو قرآن منو خدای نه یېرېږو دې ته وایي یاره ورته زما مولا زما دې په خدای باندې قسم چې تا نوکر کړې ما تا خو ماتې د باغ څوکۍ کوه او د باغ بخور کوه تا خو ماته دا نه ویلي چې کله کله ته انارم خوره زما دې په رب الجلال قسمي چې په دې 20 کاله کې ما ستا د باغ یو دانه انار خوړلی دی نو ماته به د خوږو د پیکه څه اندازه ولګي په 20 کاله کې ما د باغ انار نه سکلی نو ماته به د خوږو د پیکه اندازه ولګي اوس پیمانې وی زه پاکستان کې اوسري ته وی چې دا باغ مې ته حواله کړ ابوجي خلاص اوسه به زه پوښو زه کار پوښم یې لږ د زکات چیرمین کا چې چیرمین صاحب زکات راغلی دی اوجي بس مشرې کا بس هلکه زکات دې چاله ورکړه چیرمین صاحب یاره دلته زنګ یو کونډه غونتنیا ده هغې له مې ورکړه یو زمار واره غونته کېږي هغه له مې ورکړه یا لکه دا زه مړه ته په راجګانو محلې ته لاړ شه هلته چې ته بره لاړ شه ځنګل خېلو کې خوار چې ستا نوم دی یو یې بره لیږي او بل یې ښکته لیږي داسې د پاکستان مشران خدای پاک دې ورته هدایت وکړي خو چې چا لږه مشري ورغلې ده بس هغه د پښتو متل وي ستام زما او زمام زما وی ښه تا په 20 کاله کې دا اندازه ونه لګوله چې دا ونه تروه ده او دا پیکه ده او تا کې دومره ایمان دی چې زما په مال تا دومره احتیاط کړی دی د نن نه پس زما د نوکرۍ نه خلاص ما ذات کړلې او زه لور مې هم دله درکړه خیراتي ومې وله لور ورکړه ومې د نوکرۍ نه ازاد کړه د واده ړومبۍ شپه ده دا پکې اوس یو بل ټکې واورئ د واده ړومبۍ شپې ده جومات ته راغې ښځه یې کور ناسته ده جومات کې شپه تېره کړه 2 رکعته مونځ یې وکړه الله ته وجړ اللہ تجالی و پروردگار کہا میں کہا یہ نگہتی گل کہا یہ نگہتی گل نسیم صبح تیری مہربانی یا اللہ چرتد او چتد باچالو زما په نکاح کې راوستا نو یا الله زما او زما د ښځې منځ کې داسې محبت پیدا کا څنګه چې د آدم علیه السلام او د بیبي حوا دعا وکړه سار غر ته لاړه خو شاګړې را په سر کړه بازار ته راوړه خاصې کړ وړې واغېستل نیم وړې ښځې له کور ته ولېږله او نیم یې ځان له په جومات کې پاخه کړه شپې بیا جومات کې وکړه سار بیا غر ته لاړ خشا ګډې راوړي نیم بازار کې غرڅوي او نیم چې کوم دی ښځې له وړي 40 شپې جومات کې وکړې په 140مه شپه کور ته لاړ آها نو ښځه ورته وایي ښځه اصل ویم که د دې زمانې ښځه خو وختي به تښتېدلې وه په ښځو کې ایمان و د خاوند حیا به یې ساتله دا د دې زمانې ښځې خو چې لالا مې یو